السلام علیکم زه عرفان دورانی تاسو ګورئ په یم خیبر په صوابۍ کې د پاکستان تحریک انصاف جلسې ته ګڼ شمېر جلوسونه را روان دي. دا وخت موږ سره نماینده په یم خیبر په لین دی د نوښار نه. جی سرفراز جی بالکل زه د وخت کې دلته جی په د نوښار کینټ کې زه دلته موجود یم. نوښار کینټ جی بایپاس روډ باندې موجود یم او که تاسو زما جی په د بیک سایډ باندې تاسو کتلی شئ نو د پی ټي آی چې کوم څومره ورکران دي جی ډېر په ګڼ تعداد سره دلته موجود دي. جی نن په جی د پوره د پاکستان کې جی دغه یو ناره او دغه یو آواز دی چې عمران خان دې رها شي. د پی ټي آی څومره جی ورکران دي هغه جی دغه یو خبره کوي لګیا دي چې 2 کاله وشي عمران خان یو بې ګناه جیل کې جی پروت دی. دې وخت کې دلته جی موږ سره د پی ټي آی یو ډېر دروند خوږ مشر خبرې ورسره به کوو. نن چې کوم دی یو جلسې ته یو تیاری کړې ده تاسو وګورئ په صوابۍ کې یو ډېر عظیم الشان یو جلسه ده. خبرې به کوو د رور سره چې دی چې کوم دی هغه جلسې ته به ځي د دی هلته څه خبرې به وي او د دی څه تیاري دي. دا راته وایي چې څنګه تاسو نن یو جی یو ډېره غټه تیاري کړې ده ماشاءالله او دې نه مخکې چې تاسو 2 جلسې په پنجاب کې کړې دي او بیخي چې کوم دی پنجاب حکومت دی هغه غوږ نه لري. نو آیا دا جلسه هم که تاسو وکئ نو دا راته ووایي چې پنجاب حکومت باندې څه فرق راځي که نه به راځي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مهرباني جی موږ ستاسو هم پهله شکریہ ادا کوو ستاسو ټولو ټیم ستاسو ملګرو چې تاسو موږ د خپل ټایم راکړو. زما نوم عبید ملک ایډوکیټ دی. زه د وي سی ډیری کټیخل جنرل سیکرټري یم د پی ټي آی تنظیم. مونږ چونکې دې ځای کې دا ټول ملګري راجمع شوي ورکران زموږ نن احتجاج دی احتجاجي جلسه ده په صوابۍ کې چې د هغې کرکس د هغې آوټکم به دا وي چې د عمران خان د رهایي دپاره چې زموږ کوم ډیمانډز دي په لیګل فریم ورک کې د کانسټیټیوشنل انډر زموږ چې کوم جایز ډیمانډز دي هغه دې پوره کړی شي او عمران خان ته د یو رایټ ټو فیر ټرایل اینډ ډیو پروسس ورکړي. د قانون او د آئین د لاندې هغه سره چې کومه ناانصافي کېږي کوم ظلم زیاتی کېږي د پی ټي آی یو سیاسي جماعت دی د پاکستان غټ سیاسي جماعت دی دې سره چې کوم زیاتی کېږي هغه د آئین او د قانون په رڼا کې لاندې راوستلی شي او هغه ته د انصاف ورکړلی شي. په دې کې مونږ که وګورو نو دا زمونږ کانسټیټیوشنل او آئیني او جمهوري او اخلاقي او شرعي حق دی چې مونږ په ملک احتجاج وکړو جلسه وکړو پر امن جلسه وکړو پر امن احتجاج وکړو. نو هغې ته که مونږ څوک نه پرېږدي یا هغې باندې په مونږ باندې دباونه راوړي داسې زیاتې کوي دا غیر آئیني او غیر قانوني اقدامات دي. د دې آوټکم به دا وي چې په دې کې به زمونږ چې کوم ډیمانډز دي هغه به مونږ پټ فارورډ کوو مخکې د سټیټ ته ریاست ته او د هغې مطالبات به کوو چې پوره شي او دی ته د پی ټي آی ټول بینګ ا پولیټیکل پارټي دی ته د یو رایټ ټو فیر ټرایل د عمران خان ته ورکړي او هغه دی ډیو پروسس په ترو باندې هغه د هغه احتساب دی شي د هغه ټول مقدمات جاري چې کوم دی هغه ختم شي ختم کړلی شي هغوی ته د انصاف ورکړي. دغه زموږ ډیمانډ دی چې په دې کې جی بالکل یا که تاسو ګورئ نو دلته د پی ټي آی چې کوم دا ورکران دي هغې جی دغه خبره کوي چې 2 کاله وشوې جی عمران خان یو بې ګناه چې کوم دی جیل کې پروت دی. جی دې نه مخکې جی کوي دی 2 جلسې پنجاب کې کړي دي خو افسوس د پنجاب حکومت کوم دی هغه بیخي پې غوږ نه لري. د پی ټي آی څنګه چې تاسو ما سټارټ کې یو خبره وکړه چې تاسو ګورئ دلته د پی ټي آی چې کوم ورکران دي ډېر ګڼ تعداد سره موجود دي او د دې چې کوم دی دغه د 24 کروڑ عوام چې کوم دی دغه یو ناره ده چې عمران خان دې کوم دی رهایي شي ولې چې هغه بې ګناه دی. جی